وایي څنګه چې تاسو سکول نه راشئ تاسو بیا څه کوئ دوی دا نه بېټ بوډۍ راغونډه کړي دا نه دغه وکړي او هغه چې نو بوډۍ ته کېږي او ویې خوري ته زما په دې ګاونډ کې هم تپوس کولی شي زما په دې دغه کې هم تپوس کولی شي بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرګور دا چې کوم ماشومانو ته بل زمونږ پروګرام کړو او دا غي غدر د وغه تکلیف مستاسو مخ ته هو نو الحمدلله هغه زیاته یو پیر بیا رالو او د خپل ورونو بایګانو د طرفه سلک ډیر امدادو هغه مم تروړو دا د غي غ کور دی دا وړي کې غونډه کور دی ته ورځو ماشومان د ما په خالق ماشومه مدرسې ته تریوا دا الحمدلله کلی نه روان شو د چاله ناس او د لړی د خپل ماته د غریبو د ته مې راځي چې چکر به مولګو او دغه مسلمانانو سره امداد او د مو سره سامانت او ان شاء الله غو مترورسو چې کم ماشومان بل از ډیر زیات پر یادو کو کوم چغي والی چیرې دا تو د ډیر شورزونه تقریبا دی په خپل کور کې ور نو بل کړي خو زه خصوصا دغه مسلمانانو بیا پکې زیات تر زمونږ د ساوډیر ولداسي مرګري وو چې غي پټ الحمدلله رالو اغي په خپل میل ملاب باندې خپل مرګرو کې غي سي پیسې راټول کې الحمدلله دي ته شراسنه او ساتنه 1000 روپے سره د راشنه ور سره کاپی تعداد کې راشنه متروړي الحمدلله دغه زمونږه دغه مرګري دي مسلمانان دي چې الحمدلله مونږ کم ځای کې چې تاواز پورته کو هغه کې مونږ خبرو کو ان شاء الله هغه کې بیا یو ترتیب جوړ شو دغه مسلمانان پای کې مونږ سره مدد وکړي دا بیا هغه یو کور دی چې کوم ته مونږ پروګرام کړو دا هغه کور دی علمزیب بای دی او جمال غړی دا دي سره د خپل وس مطابق نن بیا چې کوم مونږ سره زمونږ ورونو بایګانو امداد کړو نو به پروګرام ځان سره زیات نه زیات شیر کې چې کوم رونم آنلاین یې په مونږ مین یې یا دا پیج ګورې په دې پیج باندې مین خلک یې یا د کار نه مطمئن یې هغه خلکو ته درخواست چې د دې پیج د لا یو ځان سره شیر کې چې مرګري نه راشي او ډیر مرګري پکې راشي ان شاء الله تاسو ته بیا دغه ماشومان او مسکا دغه خوشحالي دغه سیستم چې کوم دی تاسو سره شیر کو که ماشوم ته د سبق ته یو ماشوم ور بس ورولې ګلو دته انتظار کوم چې څنګه دارا شي ان شاء الله بیا ولا دوه درې خبرې کو د دې د ماشوم پیژنې د دې کورو دا مدرسې له تل اوس پراشي نو دغه د دې زید دا بس کمزور خلک ته ټول دلته کې چې کم د دې غر په خوا کې چې کم داسې انتهایی دغه ځایونه دی بده کې د خلک وسیږي او د دې هغه پوزیشن دی ان شاء الله د خورم کوشش وکړو چې دیو پیر بیا تاسو سره مخاطب کو د دې چې کم دړه आवाज دی تاسو ته وورو او د خپل وس مطابق چې موږ سره رونو کوم امداد کړی او د خد نه زیات الحمدلله چې چا پیړه خپاو نغي خپل د وس مطابق چې کم دینو امداد کړی دا دې سره خواته دا غر دی او په دې غر کې چې کم دی دلته دا کور دی دا نه دا ردی دلته دا ډېر خپل مزیدار لوکیشن دی او دا ځای هو چې د ازمکه چې کم دینو ډېر زیاتې کمزوري ځایونه دي بس یو دغه دی لکه چې ډېر زیات ارزان غونډه کې ځای به دي ته چې تملو شي غریبانو پکې دا کوټه یو کوټه جوړه کړې ده نو دغه یو پوزیشن دی مرګور ته درخواست چې څومره مرګري آنلاین ځان سره پروګرام شیر کړي تو 100 منټه به دغه پروګرام چلیږي دغه ماشوم راشي ته انتظار کو دا کلی مزیدار لوکیشن دی دې سره د دې غرو دا یو پوزیشن دی او دا یو پروګرام دی ګورو چې دا ماشوم راشي لکه دا تللی دا مدرسې ته چې مدرسې نه ورسي ان شاء الله بیا وته خپل کم زمون سره کم سیستم دی هغه بیا برابرو بس دعا ټول مسلمانان کوي چې الله پاک ته څوک نه محتاج کوي چاته کدا محتاجی ډیر زیات بد شي او بیا پلار چې پریو دی چا سره سیم نه چا سره سو وسایل نو بیا هغه
کړیږي او دغه یو تکلیفونو کې هغه ژوند بیا تېرېږي او نه څوک چاته څه ورکوي نه څه داسې څه خبرې اترې. انشاءالله تعالی دغه یو ترتیب زموږ شروع چې کم ځای کې هم داسې چې ته ډېر زیات په درد کې مبتلا خلک یو انشاءالله هغې هغه اواز اوچتول چې کوم دی زموږ فرض دي هغه به مونږ اوچتو نور بیا الله پاک وجود ولې ورکوي. دا د الله پاک لوی شان دی چې زموږ سره داسې ملګري ولاړ دي چې کور کې پروګرامونه وګوري او دغه اوس تاسو ته اند سپاټ دا ښیم چې بله شپه ما ته د کلي نه یو ماشوم ټلیفون وکړو چې هغې پروګرام کتو چېرې مونږ سره لږ راشن دی چې دا ولې ورکوي نو هغه هم ځان سره راواوښتو. بل یو ورور د نظم ګړی نه مونږ ته ټلیفون وکړو چېرې زموږ سره خپل غنم دي یو څلور نیم دړی وړه 15 دړی وړه هغه کړي وو ماشین نه مې راواغېسته هغه تیاره بوجیل ته کې پرته وه هغه مې ورته راوړه او بل زموږ ورور دی الحمدلله د هغه زموږ سره مسلسل روان دی او زموږ په دې تنظیم کې زیاته ښکلا اوس د هغې ده الحمدلله د هغه له طرفه یو 10,000 روپۍ دي هغه به ماته حواله کوو. دغه زموږ دغه تنظیم هغه سیسټم دی او الحمدلله دغه روان دی او دا هم د دې خلکو په برکت باندې چې دا کم یتیمان دي کونډې رنډې دي کم کمزورې خلک دي فقیران دي الحمدلله د دې هغه سیسټم به برابرېږي او هغه څیز روان دی. دا چاله سبب یاره سو خو وای کنه د مرګورو ته سو وای دی به مرانګې شو ماشوم را روانه سره خو کې چې داسې د غریبانو امداد کوي د ماتو ګړو یا د یتیمانانو یا داسې د خلکو امداد کوي د سره خو پاک ډېر خو کې زما د اندازې مطابق بل داسې الحمدلله ما ته دا اندازه کیږي چې د میاشتې وینې مې راشن دي ته خیر میلاو شو او زه به دا وایم چې هر چا سره دا خدای خو کې چې لکه په خپل علاقه کې یو سړی لخی هغه داسې د غریبانو اواز پر وچته هغه ته سکي 200 روپیا ورکي یا دا ورکي کنه نو داسې به ان شاء الله تعالی بیا په کلی کې یو په علاقه کې به داسې غریبانه نه لکه زکات په صحیح طریقه ورکي یا داسې نور څه کنه خیر خیریت صدقه هغه خیر خیګل دي سره کینو ډېر خلک په لکه خشي غریبانان بخشي ولکه چې اوسړی مازونی نو هغه په سو کې زه د خپل مازونم خو الحمدلله زما مزدوري کول شم د چاته لاس نه سم د دې بنا باندې سړی نه خپل کټه او د خپل خراب شوی ستاره د غوندې دام کټه دی کې نهونه شوی نو بس دغه ویلو چیرې کدا سه څوک مې شو چې ماته د امداد کوي خو چې ما سره د بچو خو ول دغه چې د رزق درک نه لګي د رزق درک خو الحمدلله ما د خپل د الله نه د امید دی چې د رزق سیستم دغه شروع شو او رازق الله دی نو ان شاء الله تعالی د میاشتې ویني مې 2 میاشتو کار خو روان شو خو نور دغه د علاج هغه سیستم نه هغه خو په دغه مسلمانانو باندې پریدو بس کله چا صدا سیستم کې دی شو چیرې دې سره د خپل وس مطابق امداد کوي شو او د دې علاج مو د علاج د پر کدا چې څوک الله پاک پیدا کو کنه چیرې د علاج شنو هغه و چیرې ټول عمر دې سوال نشي کولای نه به ټول عمر مونږ ته راځو نه به بل څوک راځي چیرې دې له پروګرامونو په چا باندې څوک پوره کیږي نه خو چې د خپل خشي دې علاج شي دغه شنو د دونه سنه صدقه د بدن ته واګه ماګه خرڅي یا بس خرڅي نو کار به د سلون بس دغه یو اکاله مزدوري کوله او ډرایورو په سوزکی کې سوزکی او جنگو او پاره کې چې کم دینو دغه خپل چې کم نه ځای شو نو غریب زونه په تکلیف کې چې هغه خپل کې د نهونه شي دي ټول خپل چې د نهونو ډکه دی ولوي پړن ور پورې پروت دی نو وس هغه په دوباره اپریشن کول غواړي صفا کول غواړي کټ کول غواړي پاره باندې پیسې لګړي رجات نو کو داسې سوکرور به باقاعده د سر رابطو کې په خپل باندې چې یو سړی زما په خیال چې زویم چې 15 پیری عمرې ته زیو یا 15 پیری اچ ته نو خیر دی یو پیره کې پکې داسې څوک مسلمانی چې هغه چیرې دا یو پیره پکې زما دغه طرفه شو د طرفه شو نو زما په خیال خو زویم چې امید در به کوم چې ثواب به الله پاک ما عمر ورکي سونه چې دا عام روټین غو سیستم دی کنه ول دغه یو پوزیشن دی ان شاء الله چلیږي به داسې کم ځای کم داسې نور خلک هم خدای پاک پیدا کی پدې نږدې علاقو کې لکه جمال ګړی شو زمون سونه پاټلنګ دی دا علاقې سونه چې دي کې غریبانان یا دغه کنه یتیمانان کونډي چې دغه امداد وکي
آمین. ما خو دغه خبرې نو غزه دې کې څه وایي نشته ان شاء الله کوي راغلي او کسان وته راغلي دي څوک خلک وته رسیدلي دي ان شاء الله چې دا علاج د پاره ته څوک څور کی کنه نو دې باندې به ډیر کار وشي بالکل چې دا علاج وشي نو زده به دغه نه بچي کنه سوال نه به بچي دغه نه بچي نو بس الله پاک ته په دې خلکو باندې خپل رحم وکي او خاص کر په دې سړي باندې دې خو رحم وکي چې دې دا علاج وشي دغه وشي چې دې ځان ته مزدوري کوي 200 روپیا مزدوري کوي بالکل دا خبرې نو به زه یم الله پاک دې کو ستا ماشومې ته ایثارو ځکه یو مرګري پیسې راکړې وې هغه د خولې دغه وینا وه چېرې دغه به دې ماشومې ته په خپله باندې په لاس کېږدي نو اوس کوشش کوو چېرې دا راشي او د دې هغه سیسټم برابر کړو خو راځه د چا له دې سره عمره خبرې کوو کېدای شي دا خدای پاک راولي ښه راځه راځئ مونږ سره اوسې علمزیب به یې ته وپېره بیا ورځو او دنه به حال احوال هم تپوس کوو ان شاء الله تعالی دا به د غم کوو علمزیبه ناست دی راځه ورور په کلاره راوړه ها السلام علیکم څنګه دی ورور السلام علیکم السلام علیکم دا دم ستا غونډې خپه کړته بره کښېنه څنګه دی خیر دی صحت مخ دی شکر دی الحمدلله نو دې ورته دا خواص کوم چې دا ګیره پرې ده لکه معذوره شوي او دغه شوي دا ګیره پرې په دې ورته خبره کوم څنګه حالات دی او لمزي به څه پوزیشن دی بس خیر دی ته دواګانې وروره بس تاسو په رامرسته باندې چې نو زما بچو شکر الحمدلله په درې ټیمه چې نو ډوډۍ په مړه خېټه وخوړه ها پس دا به هغه چاته دوا کوي دا په یې کې زموږ خپل څه کمال نشي دا د الله پاک کار دی او الله پاک ډېر ښه رزق ورکوونکی دی سلسله روانه کړه اوس زما د علاج ته مسله ده نو دې پریشانه کړي بس دې ته صرف دا کوو چې پاس و چې خپلو بچو له یو سیر وړګټو چې چا لاس ته زما له بچي ونه درېږي چا محتاجۍ ته ونه درېږي بس چې کوم 2 میاشتې 3 میاشتې وکړېدل نو ډېره ګرانه نه خو سهالات اسانه ده وبشي انشاءالله الله ته منظور نو ما اوس مخکې لا یو لږ وختي سټارټ کړی وه په هغې کې ما وویل چې انشاءالله د میاشتې نیمې د هغې چې کوم پروګرام و د راشن د سیسټم نو هغه انشاءالله روان شو خو داسې څوک چېرې وایي چې مونږ سره پیسې دي یا زکات دی یا داسې څه دي چېرې مونږ سره زیاتې دي مونږ پې څه کار کول غواړو نو دغه علمزیب به یې دی دغه ماشومان بچي دي د دې خپې دپاره دته یو پیره بیا اپریشن کول پکار دی دې کې دا ټول چې کمپاوند ته وکړي دا ټول نوونه دي نو چې دا صفا شي دا کټ شي بله ستاسو ته ما ښولې وه نو دې به پې هغه خپل روزګار شروع کړي خپل څه نه څه ټکه پکه به کوي نو دا دغه سوالونه مینتونه او دغه خلکو دغه محتاجۍ نه به خلاص شي نو دغه که داسې څوک چېرې وایي چېرې مونږ سره څه شته او الله پاک سره کړي دي او امداد کول پې غواړو نو باقاعده علمزیب به یې نمبر مخکې منشن کړو اوس په بیا مو کړو نو هغې کې باقاعده ته سره رابطه وکړو چې څوک کوي شي یعنې خو ما مخکې مې یو پیره وي که یو سړی وایي چېرې د 15 پیرې عمرو ته لاړم نو خیر دی یو پیره د ده دپاره قضا کې او د خاص د الله د رضا لپاره که یو سړی وایي چېرې زه بې تپوسه راځم بې تپوسه ورته راشئ ځان ورته ورسوئ او د سره د خپل وس مطابق امداد وکړي چې د دې پې د دې خپې د اپریشن وکړي زه د خپل علاقې خلکو ته جمال ګړی ساول ډېر کاټلنګ دې خلکو زما د خوا تاسو هر یو سره دونه شته چې لږ لږ ما سره امداد وکړي نو زما د خپل علاج وشي او زه به پاس کړم دې کټ نو اوسه پورې مې خپله مزدوري کوله چاته مې لاس نه ونیولې چاته مې بچي نه ولاړو په زما تپوس هم په دې ګاونډ کې کوله چې دا ګاونډ والے خلک ګواه دي ټول لګېږي د خیر سره نو ټکه دې کې پټ شنه خبره شته یې نه صرف اوس مجبوري مې ډېر سخته کني څوک کیمرو ته مخامخ کېږي څوک دغه ته مخامخ کېږي سړی ډېره سخته باندې رهي ما ډېر برداشت و سخته تېره کړله ده چې ما یاره زما بچي ونیولې زه چې یم دغه ته نه شم خو نه مجبوري د الله پاک په چا نه راولي الله یې څوک مجبوره کوي نه داسې حالات چې کوم ټیم کې په دې ټیم کې په ما دی ما سره دونه نه وي چې ما ځان له علاج کړی ځان نه مې دا کړی وي ځان مې بچو له دغه کړي وي نو به دغه مجبوري وي نه الله رضا لپاره بس د کوم کشران کوم مشران د ما خویندې هغوی د اواز اوري
نه د رضا لپاره زما د حالات ته تاسې په خپل دې کې راتلی شي تپوس هم کولی شي چې ګاونډ کې مې تپوس کوي تپوس یوه خبره نه ده نو زما بچو تقریبا دا دی میاشتې ولیمه چې نو د بل په ډوډۍ کله یو کور ته ورشي زیپه راوړي کله بل کور ته ورشي زیپه راوړه چا به ورکړه چا به داسې رالل نو هغه سخته وه هغه چې نو دا ملګری راغی او د ده په وجه چې نو هغه شکر الحمدلله 3 ټیمه زما د بچو چې نو دا راغی اوس صبر وکړه ښه ورګه یو منټ ورګه دی خوا راشه په خیر علي په خیر علم دا هغه ماشومه ده کمې چې بله زه په ډرګ جړل چېرې یو ټیم مونږ چې پخه کړو یو ټیم ډوډۍ وخورو الحمدلله دغه د ساولډیر ویلفیر ټرست چې کوم زمونږ سیسټم روان دی الحمدلله دا د هغې هغه برکات دي چې په هغې باندې د هغې په وجه باندې چې دغه کم په چغو جړه واله ماشومه وه دا هغه ماشومه ده څنګه څه خوشحاله یې که نه خوشحالي ډېره که لږه ډېر خوشحالي ډېره سره ته راغلم چې وسکره به مړه ته او ډوډۍ مو خوړوه څنګه سبق نه ځو راځو تاسو ته ډېره دوا کوو دواګانې نو یوازې ما ته کوې که هغه خلکو ته هم کوې چې چا پیسې هغوی ته کوې ټولو ته کوې پروګرام به ځان سره شیر کوې یو بیا یو څو خبرې دې سره کومه او چې څومره ملګري انلاین دی دا هغه ماشومه ده کمې چې په چغو جړل چې مونږ یو ټیم ډوډۍ وخورو یا یو ټیم مونږ په مړه خېټه باندې چې وسکو دغه پلار دی هغه په کټ کې پروت دی معذوره دی دغه خپه په یو اکسیډنټ کې چې کوم دی نو هغه ضایع شوه او د هغې په وجه باندې هغه په کټ کې پرېوتو دغه 3 ماشومان دي دغه پوچي ماشومان دی خو راشه یو د بله زه ډېر زیات په سلګو جړله یو د هغه ماشوم دی کچونانې یو دغه مشر دغه بله لږ دی دا 3 واړه دي او دا هغه ماشومه ده کومې چې په چغو جړل چېره مونږ یو ټیم ډوډۍ یا یو ټیم چې دا مونږ ته میلو شو دا مونږ وسکو نو الحمدلله زمونږ سرونه دي چې هغې پټ په پټه باندې راغه ډېر ملګري داسې وو چې هغې راورسېده او هغې الحمدلله د دې سره هغه خپل وخت مطابق تعاون وکړو ډېر خلک پکې اکثر د کیمرې ګیله وکړي چېرې دا سیس په کیمره نو زه بیا وایم چې بهی زمونږ دا کار چې کوم دی دا داسې دی چې دغه خلک دلته بند پراته وو نو دوی به یا خودکشي کوله او یا به دینارې تېرولو نو الحمدلله په دغه کیمره باندې مونږ راویسته او دغه مسلمانانو چې هغې په دغه کیمره باندې څه ناسه امداد وکړو څه ناسه د دې سره هغه خپل خلب چې کوم دی نو هغه برابر شو هغه ورسېدو او الحمدلله نن هغه برکات چې دی هغه ناره چې کوم واده دی هغه تنده چې کوم الحمدلله هغه یو طرف سره یو سیستم سره چې کوم دی هغه ختم شوه سنه سه ما د الله نه د امید دی او ما ته یقین دی چې ان شاء الله تقریبا د یوې نیمې یا د 2 میاشتو راشن دی ته ان شاء الله ملو شوی دی تقریبا د دې سره به ملو شي دا هغه سیستم او دا هغه برکات چې دغه زموږ سره چې کوم زموږ د غرونه دي چې کوم هغه موږ سره امداد کوي او روټین کې موږ سره چلیږي نو الحمدلله دغه یو ترتیب شروع دی یو پروګرام دی یو سیستم روان دی او دا هغه د ډرکاري هغه ماشومه وا چې کومې ماشومې موږ سره جړل چې را دغه شان یو پوزیشن دی نو الحمدلله د هغې د دغه خپلو مسلمانانو په برکت باندې الحمدلله زموږ هغه سیستم نن برابر دی څونه خوشحاله یې ډېره خوشحاله یې که لږه ووایه دې ته به خپله ووایه چې څونه خوشحاله یې خیر ده ډېره خوشحاله دې ته اوس ووایه ډېره خوشحاله به ته څنګه ډېر دواګانې کوو چې سبق نه راځو منځونه هم کوو اوس هم سبق ته تللی وې ځان مې اوس چوټي راواغسته اوس دې چوټي راواخېسته چوټي دې په دې راواخېسته چې ما له کاکا وې چې پیسې راکړې وې چې دا به وړې خو دا به چا ته نه ورکوې دا به وي نه پلار ته ورکوې نه به ماشومانو ته ورکوې وایي دا به دې ماشومې ته ورکوې نو په هغې وجه باندې زه تاله رالم په دې وجه مې په تا باندې چوټي راواخېسته چې هغه پیسې هم تا ته حواله کړم او د هغې نه علاوه دغه یو ترتیب دی چې ټول مسلمانان دغه ووینئ دغه د دغې مسلمانانو په برکت باندې الحمدلله دغه هغه په مخ باندې هغه رڼا هغه ځلا یا دغه خندا هغه مسکا چې کم بله دی په ډرک جړلو نو الحمدلله چې ما بله زموږ تقریبا کال زموږ د دې پروګرامونو وشو خو ما پکې داسې ځای نه ولیدلی نه داسې دردمند یا خفقان والا ځای الحمدلله دغه یو سیسټم اوس تاسو ته ښیم چې کوم زموږ رونو موږ سره چې کوم امداد کړی دی دا راشه بچی دا واره یو خدا زما یو ورور دی دا د هغه د طرفه دا تقریبا 4.5 کم 15 دړې وړي دي د هغې زموږ دا مقصد دی دا ما کور ته مړی شو دا خلک چې وایي چې په کیمره باندې دا کیمرې مقصد دی چې دا ماته دا هغې ته دا پته نه لګي چې دا د کور ته وړو که دی هلته ورکړو دا زموږ دې خوا دې طرف ته راتاو شه ما ته بله شپه ماسخوتن د کلي نه دا ګوتیا کوله وکړه ته دا واله تم دا واله او دا به راته پراتې شي دا ګوتیا کوله وکړه
د کلی نه ته بل شپه اشفاق احمد بھائی الله دې خوشاله کړو پروګرام نن سره شیر کې د کلی نه ته بل شپه یو پوچی ماشوم ټلیفون کو چیرې کاکا زموږ سره لګراشن دی دغه ماشوم دا ځان سره جدا جدا کا دا ستاره چې هغه پروګرام دی د خوا کې ده جدا کې دغه چینی ده دا دونه بلاشي چې او دغه وسره مېری دغه وسره کوکمان مساله ده دارو جری دغه وسره غنور مېری او دغه وسره مساله او دا وسره غوړی دي ها دا خو د هغې د طرفه شو که نه اوس به داسې کار وکړئ دا ونیسه ځه دغه دی کښېنه زور دې ته مخامخ شه ها دې خوا کښېنه ځه دې ځای کښېنه دا والی یو دا والی دوه دا والی درې دا والی څلور دا والی پنځه دا شپږ دا اووه دا اته دا نهه او دا لس دا 10,000 روپۍ دي دا یو کاکا د سعودي نه رالیږلي دي او هغه راته وی هغه ته ووایه ستا پیسې ما ته حواله شوې ووایه ورته لور چې ستا خلاصه کوې ښه دا ووایه ورته چې دا حواله شي ماته لور دا سمه که دا ما ته پیسې راکړي دا 10,000 روپۍ دي او دا 10,000 روپۍ تاسو ته حواله شوې ډېرې ډېرې دواګانې والا کوئ چې څومره ملګري دي څومره مسافر دي چا امداد کړي دغه سودا مو والا شوه وړه مو والا شو او انشاءالله که داسې څوکي چېرې د دې سره د علاج په مد کې امداد کوي شي باقاعده دغه لمزې به یې د مخکې د دغه نمبر شیر شو په دغه نمبر باندې ورسره باقاعده رابطه کولی شي رابطه ورسره وکړئ او نور دغه پوزیشن دی الحمدلله د دې هغه خوشحالي هغه خفقان چې کوم هغه په خوشحالۍ باندې بدل شو او سنا سره دی هغه ترتیب چې کوم دی نو انشاءالله هغه روان شو کوشش وکړئ که داسې څوکي چېرې د دې سره د خپل وس مطابق د خپې دغه کوي شي چېرې د دې چې کوم خپه ده د زخمي ده یا کټ ته په دغې کې نوونه دي نو که څوک داسې ورور به یا داسې مسلمان چېرې هغه سره صحي او صحیح امداد به سره کوي شي نو باقاعده د لمزې به سره رابطه وکړئ نور دغه هغه ماشوم او زموږ مقصد د دې په هغه خوشحالۍ کې ځکه چې بله شپه دې زه لاړم زما ته هم ډېر زیات افسوس او خفقان او نن هغه ورځ راغله الحمدلله چې دې ته دې ماشومې ته ما ته ملګري ویلو چېرې پیسې به ورکوې خو دې ماشومې ته به ورکوې عدنان بھائی الله دې خوشحاله کړو الله دې کامیاب کا دغه غرور پیسې وي او هغه راباندې سپارښتنې هوه چې دغه ماشومه به نو دا پیسې بل چېرته نه دي دا د دې د کور پیسې دي وایي چېرې د دې هغه کم خفقان او کم تکلیف هغه لیدلی و نو هغه وایي چېرې دغه پیسې به هغه ماشومې ته حواله کړي نو انشاءالله دغه پیسې ورته حواله شوې دغه د غرونو بایګانو طرفه دغه څه لږ راشن دی او وړه دي او دغه چیني غوړي مې دي دالونه دي دغه د بل رور د طرفه دي ان شاء الله تعالی دغه یو ترتیب ان شاء الله په دې به چلیږو کو نور څوک هم داسې رور به وي چې هغه وایي چېرې زموږ سره داسې شته چې د علاج په مد کې دې سره خپل وس مطابق امداد کولی شي نو باقاعده ما سره یا رابطه وکړئ یا د لمزې به سره د په نمبر باندې رابطه وکړئ ډېره مهرباني ډېره شکریه مونږ